دی په چکر باندې وتی ودسې په یو کلی باندې تېرېدنه وشو په یو کلی باندې تېرېدنه وشوه د کلی خلکو دی ته د ډوډۍ وغیره چې کوم دی ست ونه کړو دی خفه شو په دې کلي کې په دغه ټیم کې یو کس مار وچی شو چې هغه کس مار وچی شو نو هغه کس د هغې کس د کور والی یو کس راغی او دې ته یې وویل چې زموږ یو کس چې کوم دی مار چیچلی دی کو تاسو کې څوک دمګري وي یا تاسو کې څوک طبیب وي چې زموږ دې کس له چې کوم دی علاج وکړي عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه دې ورمخکې شو ویزه چې کوم دی دم اچولی شمه خو ویزه دم پریدم نه چومه زه به د دم پیسې اخلم نو هغې ورته وي ټیک ته خو زموږ دا مریض ښه شو نو دا پورې کنډک چې څومره بیزې په دې کنډک کې سریږي نو دا ټول به چې کوم دی تاله مونږ درکړو قبوله کړله هغه په دم واچوه امار خوړلی چې کوم دی ټیک شو هغه له هغه بیزې ورکړي عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه خپلو ملګرو سره مشوره وکړله چې یاره دا بیزې خو زموږ دپاره به یا جایز یا به ناجایز وي تر څو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس نه کړو تر هغې پورې دا بیزې موږ خپل منځ کې نه تقسیم نو کنډه کې د بیزو د ځان سره بوتو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې عرض وکړو چې یا رسول الله یو کس مار چې چلی و هغه مونږ دم کو په دم باندې مونږ د بیزې واغستې نو دا زموږ دپاره جایز دی او که ناجایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وي تا پې څه ویلي نو عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه ته وی د الله پیغمبره ما پې سوره فاتحه ویلې ورته وی تا ته څنګه پته ده چې سوره فاتحه کې چې کوم دی شفا ده او دې کې د مار دم دی عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه ته وفرمیل د الله پیغمبر کله چې تاسو د دې تفسیر مونږ ته کوو د سوره فاتحه نو تاسو پکې د دې یو نوم سوره شفا اغستی وو نو ما ته د دې خبرې نه دا خبره معلومه شوې وه چې د دې نوم سوره شفا دی نو دې کې به شفایي نو ما پې هغه کس دم کو هغه الله ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ورته وی کو تاسو غواړئ ستاسو دا مال پاک او طیب مال دی دا تاسو چې کوم بیزې په دم اغستی دي دا پاک مال دی او تاسو غواړئ یو حصه پکې مال هم راکړي نو د سوره فاتحه یو نوم چې کوم دی سوره شفا دی نو دې کې یو رکوع ده او اووه پکې آیاتونه دي لومبني دریو آیاتونو کې د الله حمد او تعریف بیان شوی دی او په آخري دریو آیاتونو کې د بنده د طرف نه د دعا مضمون ذکر دی او منځنی یو آیات د الله او د بنده ترمنځ چې کوم دی مشترک دی یو حصه پکې د دعا ده او یو حصه پکې د حمد او د تعریف ده دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې الله او فرمایل چې سوره فاتحه دا زما او زما د بنده په منځ کې په دوو حصو کې تقسیم شوی یو حصہ زما د پاره ده او یو حصہ زما د بنده د پاره ده نو نیمه چې کوم دی زما د پاره ده او نیمه چې کوم دی زما د بنده د پاره ده او په دې کې یو آیات زما او زما د بنده په منځ کې مشترک دی نو الله بیا فرمایي چې زما د بنده چې کوم څیز غواړي هغه به زما د بنده ته ملایي او بل حدیث پاک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا بنده وي الحمدلله رب العالمین نو الله ورته د خپل شان مطابق فرمایي زما د بنده زما حمد بیان چې بیا دی وی الرحمن الرحیم نو الله پاک فرمایي زما د بنده زما ثنا او زما تعریف بیان او بیا دا بنده وی مالک یوم الدین نو الله فرمایي زما بنده زما بزرګي بیان او بیا دی وی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله فرمایي د خپل شان مطابق چې زما دا آیات زما او زما د دې بنده ترمنځ مشترک دی او بیا دی وی اهدنا الصراط المستقیم وللضالین امین اخره پورې نو الله وته د خپل شان مطابق فرمایي چې زما دا بنده چې کوم څیز غواړي هدایت غواړي د سوره فاتحه کې چې څومره دعاګانې د کړې دي نو دا به زما د بنده ته چې کوم دی ملاویږي او د په حق کې به دا دعاګانې قبلي نو محترم سوره فاتحه اسیم چې کوم دی وایو او د دې د امانه خامخا زده کوو نور زده کوو نه دا خامخا زده کوو ځکه دا هر مونځ کې چې کوم دی سوره فاتحه دا چې کوم دی موږ تاسو وایو چې د دې په معنا باندې سړی پوهېږي نو په مونځ کې بیا چې کوم دی خشوع خضوع
نو الحمد لله رب العالمین. الحمد لله تمام تعریفونه لله خاص ته الله د پاره دي. الحمد تمام تعریفونه څومره تعریفونه چې په مخ ته ځمکه باندې کیږي دا ټول پټول لله د خاص الله د پاره دي. نو څومره تعریفونه چې په ځمکه کیږي ټول د الله د پاره ثابت شو. نو که څوک دا اعتراض وکړي چې تاسو خدا خبره وکړه چې ټول تعریفونه دا د الله د پاره دي، مونږ وینو انسان د انسان تعریف کوي چې دا انسان ښکلی دی، دا انسان سخی دی، دا انسان چې کوم دی زورور دی. دغه رنګې الله رب العزت په دنیا کې په کروڑونو دلکش نظارې داسې پیدا کړي دي چې انسان هغې ته وګوري نو انسان په دې خبره مجبور شي چې انسان د هغې ځایونو تعریف وکړي. ښکلي ښکلي ځایونه الله پیدا کړي، انسان ورته وګوري نو دې په دې خبره مجبور شي هغه الله داسې ښکلي پیدا کړي دي چې دې خامخا دغه ځای تعریف کړي دا خو ډېر ښکلی ځای دی. نو که دا اعتراض څوک وکړي دا خو د دې ځای تعریف دی او دا خو د دې انسان تعریف دی. تا وایي چې ټول تعریفونه الله دپاره دي، نو د انسانانو تعریفونه خو هم کېږي تا ټول د الله دپاره ثابت کړو. دا څنګه؟ مونږ ورته وایو چې مونږ وایو ښکلی ځای دی یا ښکلی انسان دی یا سخی انسان دی یا اخلاقي انسان دی، نو دا ټول په ټول په ظاهر کې خو اگر چې دا د انسان دپاره صفت کېږي چې مونږ وایو ښکلی انسان دی، خو په حقیقت کې دا تعریف ته الله رب العزت کېږي ځکه دا ښکلی انسان چا پیدا کړ دی؟ الله پیدا کړ. مونږ وایو اخلاقي انسان دی، نو دا اخلاقي انسان چا پیدا کړی دی؟ دته دا ښکلي اخلاق چا ورکړي دي؟ دا ورته الله ورکړي دي. په حقیقت کې دا تعریف ته الله شو. مونږ وایو ښکلی ځای دی او ښکلې سندري ده، نو دا سندري چا پیدا کړله؟ دا خو الله پیدا کړله. نو په حقیقت کې دا تعریف د الله شو. د دې مثال داسې دی چې یو سړی ښکلی کور جوړ کړي ګلکار او ډېر په ښکلي ډیزاین باندې جوړ کړي او بیا یو کس په لاره باندې تېرېږي وګوري ورته او دغلته دا ګلکار موجود وي د ویره ښکلی کور یې جوړ کړی دی، نو په زړه کې دا ګلکار خوشحالېږي چې یاره دا خو زما تعریف وکړو. په ظاهر کې خو دا د کور تعریف دی، خو په حقیقت کې دا تعریف دا د دغه ګلکار دی ځکه چې دا د دې کور جوړونکی دی. نو دقه شان دا څومره مخلوق چې دی دا ټول په ټول الله پیدا کړی دی. نو که د مخلوق تعریف کېږي دا په حقیقت کې د الله رب العزت تعریف کېږي، د مخلوق تعریف نه کېږي. نو الحمدلله تمام تعریفونه لله خاص ته الله رب العزت دپاره دي. ورپسې رب العالمین، رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی، ټولو مخلوقاتو پالونکی. نو رب دا تربیت کوونکی ته ویلی شي، پرورش کوونکی ته ویلی شي، پالونکی ته ویلی شي. او اصطلاحي معنی دا چې رب هغه چاته ویلی شي چې څوک مخلوق د ټولو رعایاتو مصالحو ساتلو سره سره مخلوق په دمه دمه باندې خپل کمال ته ورسي، حد د کمال ته ورسي. مخلوق په دمه دمه باندې هغه تربیت کړي او په دمه دمه باندې هغه حد د کمال ته ور ورسي، هغه ذات ته رب ویلی شي. مونږ تاسو ګورو وړوکې غوندې ډکې انسان نال کي، مونږ تاسو نال کو په خپله باندې ورته ګورو دا ډکې په دمه دمه باندې لویږي 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 غټه ونه ترې جوړه شي، تر دې پورې چې هغه ونه بیا میوې ونیسي کو میوهداره ونه وي. خو انسان په دې باندې پوه نه شي چې دا په کم ټایم کې الله غټه کړه او د دې د جرړو نه الله رب العزت خوراک دا په بره باندې چې کوم دی پاڼو ته رسي. ماشوم پیدا شي د دې ماشوم سره په کور کې ناسته مور او ناست پلار 24 غنټې دا ماشوم د دې مخې ته وي. الله رب العزت د دې ماشوم تربیت کوي په بره باندې لویي، خو په دمه دمه باندې حد د کمال ته ورسي، ګیره سپینه شي، خو د ناستې مور ته دا پته ونه لګي چې دی په کم ټایم کې چې کوم دی غټ شو. نو رب هغه چاته ویلی شي چې هغه مخلوق په دمه دمه باندې حد د کمال ته ورسي، دا د رب تعریف دی. د رب استعمال بغیر د اضافت نه د الله نه علاوه د بل چا دپاره استعمال جایز نه دی. رب صرف الله ته ویلی شي. هو کو اضافت ورسره د یو څیز وشي یو بل ټکی ورسره ملګري شي نو بیا خلک ویلی شي، لکه رب الدار د کور مالکو، رب المال د مال مالکو، نو دا ویلی شي. خو تش رب انسان ته څوک نشي ویلی ځکه رب معنی تربیت کوونکی، نو انسان په خپل تربیت محتاج دی، نو دی به د بل چا تربیت وکړي. نو رب العالمین، نو رب ویلی شي تربیت کوونکی ده. عالمین عالمونو ته ویلی شي، دا د عالم جمع ده او عالم چې کوم دی مفرد دی واحد دی.
عالم واحد دی او عالمین الله جمع راوړل. عالم ویلی شي علامت ته د الله نه علاوه چې څومره مخلوق الله پیدا کړی دی، کو مونږ او تاسو ته په نظر راځي او کو نه راځي، اسمانونه دي، ځمکې دي، او دغه رنګ چې کوم دي انسانان دي، پیریان دي، نو د الله نه علاوه چې څومره څه دي چې د الله نه غیر دي، د ټولو ته عالم ویلی شي. او عالم ورته په دې وجه ویلی شي چې د عالم معنی د علامت، او علامت یې ورته ولې ویلې دی؟ نو علامت په دې وجه باندې دی دا ټول عالم چې دا د الله په ذات باندې علامت دی چې الله موجود دی. دا ټول کائنات چې څومره دی دا ټول د عالم ویلی شي، او عالم د علامت نه دی. دا ټول مخلوق څومره انسانان دي، پیریان دي، حیوانات دي، نباتات دي، جمادات دي، دا ټول عالم دی. او دې ته عالم ځکه وایي چې دا د الله په موجود کېدو باندې چې کوم دی علامت دی. لکه څنګه کو انسان ته امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دادی، کو یو انسان ته خو کېدی نشي، خو بالفرض یو انسان په یو داسې ځای کې دیره ده چې هغه ته نه پیغمبر تللی دی، نه ورته پیغمبر چې کوم دی امتیان تللی دي، نه ورته چې دا ویل دي چې رب شته دی، او دته هېڅ پته نشته دی، دې هېڅ نه دی خبر. وی بیا هم په ده باندې ایمان راوړل واجب دي. وی ځکه چې دې اسمان ته وګوري، دې ځمکې ته وګوري، دې نور ته وګوري، او بیا دې حالاتو بدلیدلو را بدلیدلو ته وګوري، نو دې په خپل یو ورځ دا سوچ کړي د دې پیدا کوونکي څوک شته چې د ماچس یو تیلې دا بغیر د پیدا کوونکي نه پیدا کیږي. ماچس تیلې د سور وړوکی شیز دی، خو تر څو پورې چې د دې کاریګر نه او په دې باندې کارخانه کې محنت نه کړي او دې چا جوړ کړي نه، دې په خپل نه جوړي، او بیا دا تیلې په خپل بلیږي هم نه. نو دا دور لوی کائنات دا څنګه په خپل پیدا شو؟ خامخا د دې پیدا کوونکي او د دې پیدا کوونکي هغه الله رب العزت هغه موجود. دې خبره دلالت دهریه دا نه مني. دهریه وی دا اسمانونه ازمکه په خپل باندې پیدا شي او انسانان په خپل پیدا کیږي او په خپل به ختمي. امام ابو حنیفه رحمه الله ورسره مناظره جوړه کړه. دهریه ته وی چې الله موجود دی، د ټول کائنات چې چا پیدا کړی دی هغه موجود دی او هغه الله دی. دهریه وی چې نه دا هر څه خو زمانه کوي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورسره مناظره جوړه کړه. امام ابو حنیفه رحمه الله ته فرمایل کو ما تاسو پړ کړای نو تاسو به ایمان راوړئ، او کو تاسو زه پړ کړم زه به دهری کېږم. مناظره جوړه شوله. امام ابو حنیفه رحمه الله د ټیم نه لږ غونډه کې لیټ ورسېد. چې لیټ ورسېد پیزار چې کوم لاس کې راغستې دي او لاړل ته کېناستو. ا دهریه ورته وی چې امام صاحب تا مناظره وبایلله. هغه ورته وی څنګه مې وبایلله؟ وی ته لیټ رالې. هغه ته خو زمانه تاسو وکړه چې زه شي لیټ لم، زه ګوره رالم، زما تاسو سره ټیم مقرر وو، خو چې زه کله دریاب غاړې رالم نو کشتی نه وي. نو ما چې وکتل نو هېڅ شی نه و، زه لږ ساعت ولاړم، په دې کې یو ونه راغلله په خپله باندې کټ کړې شوه، او ما ورته کتل، بیا هغه ونه په خپله باندې تختې ته جوړې شوې، بیا په خپله باندې کشتی شوله، کشتی ته جوړه شوه، بیا هغه کشتی راله زما مخې ته ودرېده. زه ورته ور وختمه، او په کشتی کې ملاح هم نه و، د کشتی ډریور هم نه و، هغه کشتی په خپله باندې روانه شوله، زه د دریاب نه دې طرف ته روانه وم. دا ټولو دهریو چغې کړې. تاسو ته موږ نه وایو چې امام صاحب لیونی دی. یو ونه په خپله پرې کېدی شي، یو کشتی په خپله جوړېدی شي، یو کشتی په خپله چلیدی شي. نو امام صاحب ورته وفرمیل تاسو نه منئ وینه؟ وی ګوره چې یو ونه په خپله پرې کېدی نشي، یو کشتی بغیر د ترکاڼ نه جوړېدی نشي، او بیا په خپله باندې د کشتی چلیدی نشي. دا دومره لوی نظام چې الله رب العزت چې کوم دی پیدا کړی دی، چې پای کې انسانان دي، پیریان دي، قسمه قسم مخلوق دي، نو دا دومره لوی کائنات دا څنګه په خپله باندې پیدا شوی دی؟ او چې څنګه دا کشتی بغیر د ملاح نه نشي چلیدلی، نو دا دومره لوی کائنات څنګه چلیږي بغیر د الله نه؟ شپه راځي، ورځ راځي، په ژمي کې دغه شپې لنډېږي هر کالو، او په اوړي کې دغه شپې چې کوم دی، په ژمي کې دا شپې چې کوم دی اوږدېږي، ورځې لنډېږي، او په اوړي کې شپې چې کوم دی لنډېږي او ورځې چې کوم دی اوږدېږي. هر کال دغه ترتیب دی، په یو ترتیب باندې روان دی. نو دې ته را ترتیب چا ورکړل دی؟ نو دا خبره ټولو چې کوم دی دهریو ومنله، ټول مسلمانان چې واقعي د دې چلوونکی هم شته دی، د دې پیدا کوونکی هم شته. نو دې عالم ته د دې وجې عالم وي چې دا د الله رب العزت په وجود باندې چې کوم دی علامت دی.
څنګه چې موږ د لرې نه چې کوم دی الله خو موږ لیدلی نه دی خو موږ د کائنات ته یو سړی وګوري دا سوچ په دې مجبوره کوي چې د دې پیدا کوونکی شته دی څنګه موږ د لرې نه وګورو لوګي خیږي چې لوګي ته موږ وګورو نو موږ په خپله وایي اور دغلته بلیږي حالانکې اور موږ نه دی لیدلی خو دا لوګي په دې خبره علامت دی چې دغلته اور بلیږي دقه شان دا ټول کائنات دې ته عالم د دې وجې نه وي چې دا د الله رب العزت په موجود کېدو باندې دلالت کوي علامت دی پې چې الله موجود دی د دې وجې الله رب العزت رب العالمین ذکر وي دلته کې کو رب العالم ذکر کړی وي نو هم کار پې کېدو چې الله د ټولو عالمونو رب خو الله دلته کې رب العالمین چې کوم دی ذکر کو ځکه د الله نه سوا چې دا څومره صدیق مونږ ته په نظر راځي او کو نه راځي دا ټول عالم دی نو دلته کې الله د جمع صيغه ولې راوړې ده رب العالم ویل وي نو هم ټیکو نو د جمع دا صيغه د دې وجې راوړې ده چې د دې عالم انواع او اقسام ډیر لکه د فرشتو جدا عالم دی د مرغو جدا عالم دی د انسانانو جدا عالم دی د جناتو جدا عالم دی نو عالم دک یو دی خدا به هغه قسمونه دي دغه قسمونه ډیر دي د دې وجه الله رب العزت د جمع صيغه راوړي او ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې نه د څومره کائناتي نقشه چې موږ ته په نظر راځي او کو نه راځي دا ټول د شمال نواله تر جنوبه پورې د مشرق نواله تر مغربه پورې دا ټول یو عالم دی او د دین علاوه الله رب العزت سلويخ زرع عالمونه نور پیدا کړي سلويخ زرع عالمونه الله د دین علاوه نور چې کوم دی پیدا کړي او بعض علما وایي چې نه اتیا زرع عالمونه الله رب العزت چې کوم دی نور د دین علاوه چې کوم دی پیدا کړي نو دا څومره انسانان دي څومره پیریان دي نو بعض وایي چې دا ټول چې کوم دی یو عالم دی خو د دې انواع او اقسام ډیر دي نو د دې وجې الله رب العزت د جمع صيغه راوړې ده او ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې نه سلوه زر عالمونه الله د دینه علاوه نور پیدا کړي او الله ته سګرانه دا انور چې دی انور دا 13 کروڑ ګنا د دې دنیا نه غټ الله پیدا کړي 13 کروڑ ګنا غټ الله رب العزت د انور د دنیا نه پیدا کړي نو بیا د انور په اسمان کې څومره وړي سکاري نو بیا د اسمان مسورل د الله سره د دې سکامې نشته دي کوی نو بي خو بعضی وی چې نه دا یو عالم دی خو د دې انواع او اقسام ډیر دي نو د دې وجه الله د جمع صيغه راوړې ده او ابو سعید خدری رضی الله عنه چې نه د دینه علاوه نور چې کوم دی عالمونه هم ډیر الله دې عمل کو توفیق دی او پیرا صرف ترجمه د کوم الحمدلله تمام تعریفونه لله خاص ته الله د پاره دی رب العالمین چې رب دو عالمونو دی رب العالمین چې رب تربیت کوونکې پرورش کوونکې د عالمونو دی د مخلوقاتو الله دې عمل کو توفیق دعا وکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني إله العالمين زمون رازي خدا زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمين درس قرآن او څومره خطايا چې زمون شوي کمزوري والله نه پوهیږو إله العالمين هغه مونږ ته معاف کړي الله مونږ له صحیح د قرآن ویلو توفیق او طاقت راکړي إله العالمین څومره ملګري راغلي دي الله دوی ته مونږ ټول د إله العالمین د قرآن پوهه او سمج راکړي الله مونږ ته د قرآن د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي إله العالمین د مجموع کې څومره بیماران دي ټول ته شفاء کامله عاجله مستمره ورکړي خدای څومره قرضداري قرضونه اخلاص کړي إله العالمین څومره پریشانه حال دي پریشانه ختم کړي إله العالمین د زموږ د ټولو ناراضي شي الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې الله په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جبه زموږ دا کلمه چالو کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله